زه تاسو ته یو ناشنا خبره کوم. د خپلې مور خپې دباول، د خپل پلار خپل باول، یو منټه د ما د طرف نه جمله وره د منبر نه 15 ساعته 15 منټه د خپل مور خپې دباول، د پلار خپې دباول، دا ستا د لسو کالو د عباداتو نه افضل دی. ټول څوک سره سبحان الله. او دا جمله ته ځان محمد بن اسحاق دا ګویا یو لوی محدث دی، وایي طالبانو سار په درسګاه کې ناستو چې ورته ووایي حضرت وایي موږ خوب ولیده چې ستا د دې ګیرې نه رڼا خیږي. دی ورته یو طالب ورته وایي حضرت خوب مې ولید، ما هم خوب لیدلی دی، بل هم لیدلی دی. دی بل یو ورته وایي حضرت ما خوب ولید چې د ګیرې نه د رڼا خیږي. دا بل ورته وایي حضرت ده چې کوم خوب لیدلی دا خوب ما هم لیدلی. محمد بن اسحاق ورته وایي ها دا خوب ستاسو حق او سچ دی. بیګا چې زه لاړم زما مور اوده وه، ما د حدیثو درس وکړه، ګویا زما د حدیثو درس الله ته قبول نو. بخاري او مسلم مې پړو کړ، ما ګویا چې د احادیثو د محمد رسول الله د اقوالو تدریس مې کړی دی. لیکن ما چې کله لاړم وایي زما د مور خپې ټوله ورځې خپې بلې خپې ګرځېدلې وه. ما د مور خپې چې کوم دی نو دباولې، نو زما دا ګیره به زما د مور د خپو د تلو سره لګېده. د هغې په وجه الله تبارک وتعالی زما د ګیرې نه رڼا روانه کړه. ټول څوک سره سبحان الله. دا ته څه پته دا څونه پاک سنت دي. لیکن چې دا پاک سنت هم نبی علیه السلام فرمایي تحت اقدام امهاتکم، دا چې ستا د مور د قدمونو سره ولګېږي زما محترمو ګویا دا ډایرکټ د جنت سره ولګېده. زما محترم دا ته څه پته ده چې تا سره بیت الله په کور کې موجود دی، خانه کعبه تا سره کور کې موجود ده، جنت تا سره کور کې موجود دی، راحت تا سره کور کې موجود دی، سکون تا سره کور کې موجود دی. گویا ستا د پاره پیر تا سره په کور کې موجود دی، ستا پاره همدرد همنوا تا سره په کور کې موجود دی. خو تا ته پته نه لګي ته بار پیرانو مولیانو پسې ګرځې چې جی ما ته دعا وکړه ستا د پاره په مخ ته ځمکه ولی الله او لوی پیر دا ستا والدین دي، د دینه خدمت وکړه. زمونږ والدین په کور کې والد که د هر څنګه که کافر مو کافر که والد د کافر دی مشرک یهودي دی بیا هم ستا د پاره ولی دی زما محترمو، بیا هم ستا د پاره بزرګ دی او پیر دی زما محترمو. بیا مونږ وایو یاره جی زما پلار کې دا پلار بعد یو کس وایي یاره جی پلان مې لږ فاسق دی جی ګناهګار دی، دا پلان کې ګناه کوي جی. مخکې ما ته یو پیری یو کس وایي ما وایي جی پلان مې لږ داسې بدنظري ډېره زیاته کوي. نو ما ورته وخندلې ما یاره ته ډېر بېحسه انسان یې ښه چې ته د خپل پلار شکایت ماته کوې، ته د خپل پلار شکایت ماته کوې چې زما د پلار د سترګو نه بدنظري کېږي. وایا تا نه ګناه نه کېږي، ستا دپاره ولي دی که هغه هر څنګه دی ستا دپاره ولي دی. نبي علیه صلات وسلام مبارک دربار ته یو کس راغی و شکایت یې ورته وکړه د الله رسوله زما پلار زما په مال قبضه اچولې ده. ګویا نبي علیه السلام وایي ښه ورشه دا پلار دی زما دربار ته حاضر کړه. دی چې پلار پسې لاړه جبریل علیه السلام ډایرکټ راغی ورته وایي د الله رسوله د ده پلار چې په لار را روان دی د هغه په زړه کې د درد څه ګویا اشعار دي تپوس ته وکړه ستا زړه. نبي علیه صلات وسلام مبارک دربار ته پلار راوسته نو پلار ته ولې نبي علیه السلام ډایرکټ یو جمله وي وایه ستا په زړه کې چې په لار کې کوم اشعار راغلي دي هغه راته لږ ووایه. وایي هغه د نبي علیه السلام لاسونه ښکل کړه د الله رسوله هغه کلمات چې زما غوږونو لا اورېدلي هم نه دي او زما په زبان باندې اوتي هم نه دي هغه الله تا ته ښکاره کړه. د الله رسوله ما دا وویې ما وایي د الله رسوله زما اړه کې دا راله چې زه ستا دپاره د یو ګاونډي نه هم ګی اګود راشم د زوی دپاره مې اشعار چې د یو انسان د ګاونډي هم خیال ساتي. ظالمه ته خو زما دپاره د یو ګاونډي حیثیت خیال وساته زه خو ستا پلار یم زما ما ستا غم او درد دپاره څه څه نه دي کړی. ما ټول عمر د الله رسول لاسونو ته وګوره ما مزدوري کړې ده زما لاسونه پولې د دې بچي دپاره. اوس دا بچي وایي زما په مال باندې نبي علیه السلام دغه نوجوان د ګریوان نه رونیو جمله ورته وفرمایله انت ومالک لابیک تو ستا دا مال دا ستا د پلار د زما محترم دا یاد ساته. ته څنګه دا ویلی شي چې دا زما مال دی او دا زما میراث دی، ته څنګه ویلی شي چې دا زما دی، دا هر څه چې دي دا ستا د والدینو دي. و قدرداني وکړې خپې وله چاپي که د والدینو لاسونه ښکل کړه. ما چې طالب العلم راشي او ما ته طالب کیني د ټولو نه مخکې تربیت دا زما دی یاد ساته. زما د شاګردانو نه تپوس وکړه. لومبۍ خبر ورته دا کوم چې بچیه کله ته والدینو سره کینې د مور پلار لاس ښکلوه. د مور پلار اول تربیت زما دا دی زه ورته یم بچیه چې ته مور له لړ شي پلار له لړ شي د مور پلار لاس ښکلوه. دا ستا دپاره کامیابي ده. د مور پلار لاس په ښکلولو کې د مور پلار ته په کتو کې چې کوم شفقت او کوم رحمت راورېږي په مخ ته ځمکه هغه شفقت تا ته صرف به په بیت الله کې میلاوي چې ته خانه کعبې ته ګورې او در باندې رحمتونه راورېږي. زه یم الله تبارک وتعالی تعالی په کور کې جنت او خانه کعبه مقرر کړې هغې ته ګور رحمتونه برابرېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका
کا